بسم الله الرحمن الرحیم. نن به سوره البقره شروع کوو او اولنی رکوع به وایو ان شاء الله. سوره بقره چې د دې سورت نوم بقره ځکه ایښودلی شوی دی چې په دې کې په یو ځای کې د غوا ذکر راغلی، بقره وایي غوا ته. او د دې د نازلېدو زمانه چې ده نو د دې ډېره حصه چې ده مدینې ته د هجرت کولو نه وروسته بلکل په اولني دور کې نازله شوې ده، او ډېره کمه حصه یو څو آیتونه یې داسې دي چې هغه وروسته نازل شوي دي. د هجرت نه مخکې چې په مکه کې کم صورتونه نازل شوي دي نو د هغې مخاطب زیاتره د عرب مشرکانو، او اسلام چې و د دې مشرکانو دپاره یو نوی او ناشنا آواز و. خو د هجرت نه وروسته چې کوم صورتونه دي نو د هغوی مخاطب چې وو نو په مدینه کې څوک وو؟ یهودیان وو او منافقان وو او مسلمانانو، دا درې فرقې وې په دغه کې. نو یهودیان چې وو نو دوی خو د توحید نه، د رسالت نه، لکه د وحی، د آخرت، د فرشتو، د دې هر څه قایله وو، او شریعت او قانون یې هم منو، ځکه چې یهودیانو باندې لکه دوی چې ځان ته چې یهودیان نوم ایښی دی نو دا خو د موسی علیه السلام قوم و لکه، او په موسی علیه السلام باندې چې تورات نازل شوی نو هغه یې منو. خو د ډېرې مودې د تېرېدو نه او د خپل اصل دین نه د ډېر لرېوالي په وجه باندې دوی څه نوي نوي ناشنا خبرې کولې که نه، نور خو لکه توحید او رسالت او آخرت دا خو یې پېژندو. د دې یهودیانو په عقیدو کې ډېرې داسې غیر اسلامي کارونه او خبرې ور شامل کړي وې، رسمونه چې په تورات کې هم هېڅ سند موجود نه و، خو بس دوی په دغه طریقو باندې روان وو دغه یهودیان. نو تاسو د سوره بقره دغه نه مخکې د لوستو نه مخکې ځان په خبره باندې پوه کوئ چې دا په کومو حالاتو کې نازله کړې شوې وه. چې په مکه کې نبي صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو نو 72 سړي او یوه ښځه 73 کسانو چې د حج په موقع باندې د مینا کې شپه پاک نبی صلی الله علیه وسلم پټ د شپې په لیټ ټایم کې د مدینې نه راغلي، یو څو کسان هغوی ته اسلام پیش کو، او دغې کسانو دغې ډلې چې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکو چې مونږ سر، ځان، مال، هر څه زمونږ په تا باندې قربان دی او تاسو راشئ مدینې ته، مونږ دله ځای ورکو. نو د دغې 72-73 کسانو د قربانۍ د راسه الله رب العالمین مسلمانانو ته څومره فتح او کامیابي ورکړه که نه. مطلب د خبرې دا دی چې لکه څوک قرباني ورکړي د الله د دین دپاره نو د الله تعالی دین به غالب شي که نه. که هر څوک په خپل ځای باندې په ارام ناسي نو د الله تعالی دین به څنګه غالب راځي. خو چې څوک مالی قرباني ورکړي، بدني قرباني ورکړي، خپل صلاحیتونه په کار راولي نو هله به الله رب العالمین دا دین غالب کړي، او الله خو یې داسې هم غالب کولی شي چې هیڅ چاته ضرورت نه. الله پاک ټول خلک مسلمان پیدا کړی و که نه، خو دا خو الله رب العالمین زما او ستا ازمایش کوي که نه چې زما دا بنده په کم طرف باندې ځي. نو چې کله پاک نبی صلی الله علیه وسلم له دوی دعوت ورکو او پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه د هجرت حکم شو، هغه پوره تفصیل دی انشاءالله مخکې راځي. نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو دلته حالت بالکل بدل شو. په مکه کې صرف مشرکان او کافرانو ته د شرک او تردید او په توحید باندې خبره کول او د رسالت او د آخرت خبرې کول و که نه، چې په دې باندې دوی ایمان راوړي. دلته خو خلک زیاتر د یهودیانو نه په دغه کې متاثره و، لکه ایمان او اسلام او دغه یې پیژندل، خو دوی هغه خپل اصلي نوم مسلمان هم یېر کړی و دی ځان ته چې یهودیان وو. هغه اخلاقي حالت د دوی بالکل تباه و برباد و د دې یهودیانو. نو خلکو به عامو خلکو به د مدینې چې د یهودیانو نه تپوس کو چې تاسو مونږ ته وایي چې آخري پیغمبر به راځي او قرآن به راځي، نو دا هغه پیغمبر دی. نو د یهودیانو چې کم چالونه وچلول، او د دې یهودیانو سره عبدالله بن ابی داسې یو کس و چې دا مشرکین په دې مدینه کې یو 2 ډلې وې، اوس او خزرج، دا د مشرکینو ډلې وې. نو د یهودیانو 3 ډلې وې، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. نو دې 3 ډلو داسې چل وکړو چې دا اوس او خزرج خپل ملګري جوړ کړي، نو یوه ډله به د یو سره وه، بله ډله به د بل سره وه، نو دوی به خپل مفاد اخیستل. هغو خو مشرکان وې، به تاسو د خدای په کتاب کې وګورئ او تاسو موږ ته خبره وکړئ، او دوی به لکه په دې طریقه باندې به دوی جنګول چې دوی به د ځان نه خبر، دوی به یې جنګول.
نو په دوی کې عبدالله بن ابی داسې یو کس و چې دا مشرکین او دا یهودیان او دا ټول په یوه سلا شو چې موږ به تا د مدینې باچا کو او تاج وله تیارېدو چې په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم خبر راغی. نو د ټولو خلکو توجه د عبدالله بن ابی نه لرې شوه او پاک نبي صلی الله علیه وسلم ته شوه چې آخري پیغمبر راغی. نو چې او دعوت وله ورکړلی شو نو دلته عبدالله بن ابی اسیا په زړه کې هغه حسد دغه شروع شو چې ستا یو دغه مطلب سرداری او اوچتوالی پې کمیږي نو ظاهره ده هغه بندی نشو برداشت کولی. نو دی عبدالله بن ابی د اولي ورځې نه ځان له ټولګې او ډله او دغه جوړ کړل او دا ګروپ چې دی دا د منافقینو بله ډله جوړه شوه. د عبدالله بن ابی په مشرۍ کې د منافقینو ډله چې ده هغه جوړه شوه. نو په مدینه کې یو خوا د یهودو سره جنګ و بل خوا د منافقینو سره جنګ و او بل خوا مشرکین هم پکې موجود وو او بله ډله د مسلمانانو وه چې هغې ته انصار وایي ځکه چې د مدینې د مکې نه چې کم خلک راغلل مسلمانان هجرت یې وکړو د هغوی خو دلته نه کور و نه کلی و نه جایداد و نه مال و نه خوراک څښاک جامه د هر خبر یاریانو ځکه چې پټ پټ راوتښتېدل د مکې نه خپل هر څه خو یې پرېښودل کفارو ته پاتې کړل. نو دا چې مدینې ته راغلل نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې طریقه وښوله چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم یو قطار د مهاجر هغه څوک چې د مکې نه راله یو قطار د انصارو هغه څوک چې څوک په مدینه کې مسلمانان نو یو به د یو لاین نه راویستو بل به د بل لاین نه دواړو به غاړی ورکړل او دا ستا مسلمان رور شو. نو دې د مکې مهاجرینو له د مدینې انصارو داسې مینه ورکړه لکه د روڼو نصیبه تر دې پورې چې که د چا دوه ښځې وې نو هغه دوه یوه ښځه یې ورته پرېښوده په میراث کې د ځان سره شریک کړل لکه داسې مینه یې ورکړله دې وروڼو له د مهاجرو روریانو له چې بالکل لکه د خپل وروڼو په شانتي مینه یې وله ورکړله او ډیر زیات لکه ځان به یې نهر پاتې کوو او دوی له به یې ورکوله. الله رب العالمین د هغې ذکر په قرآن کې هم وکړو پاک نبي صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات صفت د انصارو په دې وکړو. نو دوی انصار وروڼو چې کوم چې په مدینه کې موجود وو الله رب العالمین د دوی نه دا لوی خدمت واغستو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ښکلی کار دا وکړو چې میثاق مدینه ورته وایي چې مدینې ته څنګه راغې او دلته مسلمانانو یو وړوکی شان اسلامي ریاست جوړ شو که نه الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم له یوه ځمکه ورکړه چې دلته د الله نظام قرآن نظام راولي کم احکامات چې به نازلېدل هغه به نبی صلی الله علیه وسلم قایمول. نو نبی صلی الله علیه وسلم یهود او دا ټول قبیلې راټولې کړې چې د دې مدینې دفاع وکړو لکه د دې یو طریقه جوړه کړو چې په دې مدینه کې مونږ مختلف سوچونو والا خلک اوسیږو نو د دې مدینې د حفاظتي تدابیر به مونږ څنګه کوو چې دا مدینه چې ده چې دا ترقي وکړي. او بل طرف ته د مکې مشرکین چې دي نو هغوی خو د مشرک قبایل ټول یو ځای شوي وو نو چې چېرته دا مشرک قبایل یو ځای شي په مسلمانانو حمله کوي خو مسلمانان خو یو موټی ولږ کسانو که نه نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ډیر زیات خیال ساتو. په خپله په مدینه کې چې کم یهودیان وو نو دوی خو ځان ته د وخت مسلمانان وي د یهودیانو که نه وی موږ مسلمانان په پوره دنیا کې دوی مسلمانانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې که نه نو عیسایانو ځان ته مسلمانان وي او دوی ځان ته مسلمانان وي. نو د دې یهودیانو دشمني د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې وه چې د ابراهیم علیه السلام دوه زامن وو یو و اسحاق علیه السلام یو و اسماعیل علیه السلام. نو د یهودیان چې دوی ځان ته وایي که نه دا ټول پیغمبران چې دي دا د اسحاق علیه السلام په نسل کې راغلي دي. د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی ابراهیم علیه السلام داسې پسې ورځئ که نه دا ټول موسی علیه السلام هارون علیه السلام عیسی علیه السلام پورې دا ټول په دغې نسل کې وو. نو چې کله د اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی و د هغه په نسل کې صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو هغه ته نبوت میلاو شو نو دوی بس یهودیان غصه شول چې دا خو زمونږ لکه هغه خلک تربورولي نه کوي او دشمني چې کوي نو بس په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم دوی مخالفت شروع کو. نبی صلی الله علیه وسلم یو بهترین حاکم یو بهترین سپه سالار یو بهترین مشر و چې هغه یهودیان یې راجمع کړل او دعوت یې وله ورکو او ورته وی چې د مدینې دفاع کول دي که په مدینه باندې د بهر نه حمله وشو نو مسلمانان او یهودیان به په جمع باندې دفاع کو. دا د میثاق مدینه په نوم باندې یو معاهده وکړله او د مسلمانان
او دا يهوديان چې دي چې څومره خرچه په جنگ راځي نو دا په جمع باندې مونږ ادا کوو، برداشت کوو، به نیمه ستاسو نیمه مونږ برداشت کوو. او که د یهودیانو د مسلمانانو په منځ کې څه جګړه راغله، ځکه چې دواړه د یو علاقې اوسېدونکي یو، نو حکم به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دریو شرطونو باندې دوی فیصله وکړه. حالانکه دا شرطونه ټول د مسلمانانو په حق کې، خو الله پاک بس یهودیانو له دغه ورکو، هغه پړکې ورته دغه واچوله، محبت واچوو چې یهودیانو دا خبرې تسلیم کړې. نو په دې نمونه حالاتو کې د سوره بقره د آیتونو ته بیا ګورئ، نو تاسو ته پته لګي چې الله رب العالمین ما او تا ته په څه طریقه خطاب کوي او څه راته فرمایي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم زیات مخالفت چې و هغه به د منافقانو کوو. یهودیان په شا باندې پټ پټ لګیا وو او بړکا وهل به یې دا منافقان، ځکه چې مسلمانانو په منځ کې خو به دوی کېناستل. نو مسلمانانو ته ډېره ګرانه په دې وه چې لکه د نستوڼي مارانو پته به یې نه لګېده، منامخ به ناست وه، خبره به واورېده، خبره به په بدل شکل کې بیا تلي وه او د هغه خبرې په شا باندې به بل شان خبرې جوړې شوي وي. نو د کم خیالي دا کار ډېر زیات ګراني که نه، یو بنده دشمني جو ښکاره د خلکو دشمني، نو چې دا په ظاهره دوست او په شا دشمني دغه ډېر ګراني. نو ځکه که تاسو وګورئ نو الله رب العالمین په سوره بقره کې څه فرمایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د الله سره الله په نوم سره شروع کوم چې هغه ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله خبر دی په معنا د دې حروفو. ذلک الکتاب، دا کتاب چې دی لا ریب فیه، نشته دی هیڅ شک په دې کې. هدى للمتقین، لارښوونکی دی، هدایت دی د پاره د متقیانو. الذین، متقیان هغه خلق دی، یؤمنون چې ایمان راوړي، بالغیب په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او قایموي منځ، ومما او هغه څه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته، ينفقون خرج کوي. والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي، بما په هغه کتاب یا په هغه څه، هغه څه نه مراد هغه قرآن دی یا هغه کتاب، انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته، وما انزل او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې ستانه، وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین لري. اولئک دغه خلق علی هدى من ربهم په صحیح لاره باندې دي، په هدایت باندې دي د رب د طرفنا، د دوی د رب د طرفنا. و اولئک او هم دغه کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي، دوی فلاح مندونکي دي. ان الذین بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي، سواء یو شان ده، برابر ده، علیهم په دوی باندې، انذرتهم که ته دوی یری، ام لم تنذرهم یا ته دوی نه یری، لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم مهر لګولی دی الله د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې، غشاوة پرده ده، ولهم او د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دی ډیر لوی. رکوع پوره شوه. اوس بسم الله الرحمن الرحیم. ما تاسو ته پرون وی کنه چې دا بسم الله 114 بار راغلی ده، نو په یو ځای په یو صورت کې راغلی ده، غالبا زما د خولې نه سوره انبیا وتې دی، نو هغه سوره نحل دی، سوره انبیا نه دی. ښه د دې خبرې م لږه تصحیح کومه، که تاسو چا ځان سره نوٹ کړي نو سوره نحل لیکئ. ښه بسم الله په سوره نحل کې راغلی ده، سلیمان علیه السلام هغه خط خبره چې پکې راغلی ده را بچي انشاءالله. الف لام میم. الله خبر دی په معنا د دې حروف، دې حروف ته حروف مقطعات وایي، حروف مقطعات. حروف مقطعات چې دي د دې نه صحابه او تپوس کړی دی، نه پاک نبی صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی. نو مفسرین وایي چې دا داسې ټکي دی چې دا به اکثر لکه د دې عربی ژبه کې دا د دوی یوه طریقه، په اشعارو کې به هم دوی داسې نمونې ویلې. نو په دې باندې نه د قرآن په معنا کې، نه په تفسیر کې نه کمې راځي، نه پکې زیاتې راځي. او که موږ له د ځانه څنګه چې خلکو ډېر مفسرینو لیکلي دي چې الف باندې الله او لام باندې که نه، خو لکه د هغې څه ثبوت نشته قرآن حدیث نه، څه واضحه ثبوت نشته. بهتره دا ده چې موږ څه وایو، څنګه کاف ها یا عین صاد دغه شان الف لام را ډېر شي دي، طه یاسین که نه، نو موږ به څه وایو، موږ به وایو الله خبر دی په معنا د دې حروف.
ټیک شو. ذالک الکتاب، دا کتاب دی، دا کتاب یعنی دا قرآن، دا کتاب چې دی لا ریب فیه نشته دی شک په دې کې، لا ریب فیه د ریب نه پس درې ټکي تاسو جیم سولې د پاسه بیا درې ټکي دي، بیا جیم دی فیه نه پس بیا درې ټکي دي، نو په دې کې په یو ودروي په بل مه ودروي. که لا ریب مو وي نو بیا فیه هدی للمتقین به وایي، او که لا ریب فیه مو وي نو بس پر ریب باندې لاړی. دې ته هم لږ خیال کوئ، قرآن کې بار بار راځي په مختلف ځایونو کې که نه. نو الله فرمایي چې دا داسې کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته. دا خبره څوک کوي؟ دې خبرې ته غور وکړئ. الله فرمایي په دې کې هیڅ شک نشته ده چې دا د الله د طرف نه کتاب دی او دا هدایت دی د پاره د متقیانو. د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه واوره د نننۍ ورځې پورې دا چیلنج ورکړی دی قرآن چې څوک راوړی یو آیت ته دې په شان هیڅ چا نه راوړی دی، نه څوک راوړي شي او نه به څوک راوړي، ځکه چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دی. په هر آیت کې چې کوم جوړوالی دی بنده حیران شي. هدی للمتقین، دا لاره ښایي متقیانو ته. متقي هغه څوک دی، مخکې الله پاک د متقي صفات بیان کړي دي. قرآن هدایت ورکوي، قرآن لاره ښیي، قرآن ژوند رڼا کوي، د دین دنیا ښایسته کوي، خو د چا دپاره؟ د متقینو دپاره. نو په متقینو کې څه صفت دی؟ الذین یؤمنون بالغیب، دا پرهیزګاران هغه خلک دي چې هغوی په غیبه باندې ایمان راوړي. تاسو سوچ وکئ غیب څه ته وایي؟ غیب دې ته وایي چې موږ خپل رب نه دی لیدلی، موږ جنت دوزخ نه دی لیدلی، موږ فرشتې نه دی لیدلی، موږ شیطان نه نو موږ هغه آخرت موږ خپل بنده راوالو په قبر کې کیدو، موږ په د دنیا خاوري واچو. حکم د الله دی که نه؟ څوک کولی شي دا کار؟ خپل لاس خپل خوږ بنده راوالو که نه؟ خو زمونږ په دې ایمان دی چې زمونږ رب مونږ ته څه حکم کړی په قرآن او حدیث کې او پاک نبی صلی الله علیه وسلم راته څه فرمایلی دی، زمونږ په دې ایمان دی. نو دې ته ایمان بالغیب وایي. مونږ چې ګناه کوو نو فوراً مونږ ګناه پرېږدو، ځکه چې مونږ وایو زمونږ رب مونږ ویني، هېڅوک نه زما سره، خو چې کمره ده خپل موبایل را سره دی، وای فای راته آن ده، ډیټا را سره ده، خو د چا نه یریږم؟ د رب العالمین نه. دا د متقي صفت دی. دې به داسې نه وایي چې څوک نشته چې ګناه وکړم، نه، الله شته، په هر ځای کې شته، او د غیب علم صرف د الله سره دی چې هغه مونږ ویني، مونږ نه خبرېږو د یو بل نه. نو دا د متقي داسې ډېر صفت دی. مطلب په دې خبره کې چې ورځم نو ډېر ژوروالی دی، خو بیا ویډیو د اډیو بیا غټ شي بیا تاسو ته در سینډ کېږي نه. انشاءالله دا پوره قرآن کې راځي، نور مختلف ځایونو کې به تفسیر کوو ښه انشاءالله. منځ قایم ساتل دا د متقي صفت دی. داسې نه چې کله به منځ کوي او کله به نه کوي، د سهار هغه به نه کوي څلور به کوي، نه، کله یې زړه وغوښته، نه نه نه، د مانځه به یو نظامي، د مسلمانانو به باقاعده یو نظامي اذان به کېږي او امامتي به وي او یو سیسټم به وي د مانځه. په کور کې به هم چې اذان وشي نو د کور لوی واړه زنانه نارینه به بهر ته امامتۍ له ځي، کور یو ماحول به جوړي، صرف د یوازې انفرادي منځونو نه، یو ماحول به جوړي. نو منځ به قایموي. لکه دا نشي کېدی چې مسلمان به یو منځ به نه کوي، متقي چې دی هغه به منځ ګزاري، د منځ سره به نوافل هم کوي. ټیک ده؟ کم څه چې موږ دوی له ورکړي د هغې نه خرج کوي. ځینې خلک وایي کم رزق چې موږ ورکړی نو موږ وایو چې ګینې کم پیسې را الله کړي د هغې نه به خرج کوو. نه، یوازې پیسې نه، ما ورته چې نن سبق وایو، ذهن ورکوو، دا کوششونه خپل استعمالو، دا د الله په لار کې ورکړه ده، الله را کړي دي، زموږ نه دي چې کله الله وغوښته اخلي به یې رانه. خو الله را کړی څیز د الله په لار کې استعمالول دې ته متقي وایي. د خپل کور کار کوم خو د الله تعالی د شرعي حدودو دننه یې کوم. ټیک ده که نه؟ دغه شانتې روزګار ګټم، زموږ سړي زموږ بچي چې هغوی مسافرۍ پسې کوي، هغوی کارونه کوي، هغوی مختلف، نو خو خپلو بچو دپاره روزګار ګټي، خو چې په حلاله طریقه یې ګټي. پاک نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که دی مسافر و او حلال روزګار دپاره وتی و، دی مړ شو نو د مرګ د شهادت دی. دا دونه لوی اجر ولې دی؟ دا ځکه زما خویندې چې الله څه ورکړي دي د الله په لار کې خرج کوي. مطلب په هغه لاره په هغه سیسټم روان دی کوم چې ورته الله رب العالمین ویلی دی، فرمایلی دی که نه؟ نو دغه شان بیا تاسو مخکې پکې ځئ، هر څیز بیا سوچ ورته کوئ، او دغه شان چې هغه
والذین یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې تا ته نازل شوی په هغه کتاب چې کتابونو ستانه مخکې نازل شوي په قرآن باندې ایمانی د قرآن هره خبره عمل ته کوزه کوي ټیک ده نن مونږ قرآن شروع کړی دی تاسو به هر عمل د ځان سره هره خبره لیکئ نوٹ کوئ او په هغې به عمل کوو ټیک ده د دماغ دا لوښې خالي کوي د فضولیاتو نه د دې غلطو سوچونو نه د پخواني وهمونو نه د دې نه خالي کوي شرکي عقیدو نه د دې نه خالي کوي خپل دماغ لوښې قرآن پکې ورځې کوي دې ته متقي وي وبالآخرة هم یوقنون او چې په آخرت باندې یقین لري چې څه کوم د دې به جواب ورکوم یوه ورځ شته دی داسې بنده بیا ګناه نشي کولی نو الله فرمایي چا چې په دې خبرو عمل وکړو پوره زندګي د پکې ګورې ښه نو الله فرمایي دا په هدایت شو د رب د طرف نه او دا خلک کامیاب دی بیا الله فرمایي ان الذین کفروا سواء علیهم بېشکه هغه کسان چې کافران دي نو برابره ده په دوی باندې که ته دوی یروې او که ته دوی نه یروې دوی ایمان نه راوړي مطلب دا ده چې مه یروه مطلب دا چې تاسو خپل دعوت ور رسوئ چې دوی ایمان نه راوړي دا بدنصیبي دی دوی په نصیب کې ایمان نشته تاسو خپل دعوت رسوئ ختم الله علی قلوبهم الله فرمایي د دوی په زړونو مهر دی د دوی په غوږونو مهر دی د دوی په سترګو پردې دي د دوی دپاره لوی عذاب دی دا د منافقینو ذکر دی الله دې تی ما او تاسو ټول په امان کړي خو ګورې ځان ته خیال کوئ چې په منافقینو کې رانه شو که نه ځکه د دوی په زړونو باندې مهر الله نه دی وهلی چې ګینه الله پې ووهو جو دوی څه نه اوري دوی ځان له دغه لاره خوښه کړه نو اوس په دوی باندې قرآن اثر نه کوي د الله تعالی دین دعوت اثر پې نه کېږي الله دې مونږ په امان کړي الله دې مونږ ټول د داسې حالت نه په امان کړي چې په چا باندې قرآن اثر نه کوي نو الله رب العالمین فرمایي د دوی په سترګو پردې دي د دوی نظر کار نه کوي چې دوی دا حق ویلي یعنی قرآن څومره ښایسته کلام دی که نه خو په زړونو کې لارې کوي او په یو بنده دام اثر نه کوي نو الله دې موږ د دې حالت نه په امان کړي الله فرمایي دوی دپاره لوی عذاب دی عظیم عذاب دی الله دې موږ ټول په امان کړي آمین ثم آمین صدق الله العظیم